بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیق الله. دا نننۍ کیس او نننۍ چې کوم واقعه شوې ده میاوالي کې، دا به تاسو کتلې وي چې ډېره یو دردناک او افسوسناک واقعه شوې ده. یو ماشومه ده چې وړه خسکاکه یې ګلالی، د هغې 7 ورځې عمر دی. ټیک ده، یو داسې پلار چې زه ورته څنګه پلار ووایم، داسې یو لکه د زه ورته د ده له اخر کوم نوم ورکړم چې هغه له خدای پاک بچی ورکړې وه. ټیک ده جي. او هغه ولګېده د 7 ورځو وړه ګلالی، او چې کومه د ده نه پیدا وه هغه یې 15 ډزه وویشته. هغه وړوکی هغسې وجود و، کچا کچا غوښې وې یار. قسم دی ما چې هغه تصویر وکته که نه، په هغې کې تاسو ته په سایډ باندې ښکاري د ګولو هغه چاپونه چې ما ولیدل، زه لیونی شوم یاره. زما خپل بچوړی دی، ما ته احساس دی. ټیک ده. او هغه ولګېد، هغه بچی صرف په دقه وجه ووژله چې یاره خدای ماله ولې لور راکوله. یعنې خدای ته داسې یو زور ښوده چې دا وړه خس کچه ګلالی چې ده که نه، دا به زه ووژنم. د دې طاقت ما سره شته، دا زه وژلی شم. تا ولې ماله لور راکړې ده؟ 15 ډزه د بلا ویشتې ده، بس پړلولې ده. هغه ګلالی وړه خس دغه شان مړه پرته ده یار. لکه ته ځان ولې نه ولې یار، او د خدای مسلمانه چې ته خپله ګلالۍ لور ولې یار. دا آخر کم انسانیت دی یار. ته ولې نه مرې یار؟ دا ته ژوند څنګه کوې؟ زه خو حیران. زمونږ دې امت چې چاته اشرف المخلوقات ویلی شوي دي، ټیک ده، او کوم ته چې غوره امت په امتیانو کې، د امتونو کې د ټولو نه غوره امت چې کوم امت ته ویلی شوي دي، پیغمبرانو چې په مخ د ځمکه د دې نه بهتر انسان بل نه وي، پیغمبرانو دې امت پسې خواهشات چې د هغې خواهشونه کړي دي چې موږ په دې امت کې شمار کړه، هغه امت هغې ریکارډونه مات کړل. ریکارډونه هغه ریکارډ مات کړه چې په تاریخ په کتابونو کې به یو واقعه مونږ کته چې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې د جهالت چې کومه زمانه وه، نو هلته یو سړي خپله لور ژوندۍ ښخه کړې وه. زه وایم دغه واقعه اوس نوره مه بیانوئ. هغه د جاهلیت دور، پیغمبر علیه السلام دنیا ته نه و راغلی، خلک جاهل او علم او څه پوهه ورسره نه وه. قرآن نه و راغلی دنیا ته، د پیغمبر علیه السلام سنت نه و راغلي، صحابه کرام نه و. اوس خو هر څه راغله، د هغې باوجود داسې قسمه کارنامې کېږي. اوس دا واقعه چلوئ د عبرت په توګه. اوس خو دا واقعه زه وایم چلوئ چې دې نه خلک عبرت والي یار. دا څه کېږي؟ لکه زه وایم چولۍ درته نیسم او مختصر درته دا وایم، د خدای نه سکون غواړئ. سکون، د سکون ژوند غواړئ، د خدای نه مه مال غواړئ، مه تې دولت غواړئ، مه تې ګاډی غواړئ، مه تې ښځه غواړئ، مه تې بچي غواړئ، هېڅ هم مه غواړئ. خدای ته وایي ما ته سکون راکړه، چې په کوم څیز کې ما ته سکون وي، ما ته حق راکړه چې ما ته پکې سکون وي. بس یو ملګري ته خیسه کوله، مختصر درته وایم خپله ویډیو ختموم، زما دغه اظهار خیال و، بس زه به دې خلکو ته خونې نه کېږي. یو ملګري راته وی یو کس و، هغه ډېر ښکلی ټولي و، بنګله ورسره وه، ښځه و، ډېر ښکلی بچی وله الله ورکړی و، د مزو ژوند دې تېره، د هېڅ کمی نه. یو ورځ دا ماشوم وړوکی بچی چې دی، د سره چېرته میخ و په دې ټوډي باندې راښکلې، هغې کرښه ویستې ده. پلار یې چې راغلی ټوډي ته یې کتلي، په هغې کرښه وه. دا ټوډي ته کتلي چې یاره دا دې څه وکړو، دا خو ګران ټوډي و. نو پلار لګېدلی د هغه میخ راغستی دی، خپل بچي په لاس کې ټکوالی دی، یاره لاس یې ور خراب کړی دی. بیا چې کتلي، بیا پلار و چې بچي هغه لاس ته کتلي دي، ویني او دې ته کتلي دي، د انګرې دي بچی و چې هسپتال ته یې بوتلی دی. دا وخت مناسبت چې ډاکټرانو څه کول، هغه علاج دده شوی دی. د بچی کور ته واپس راوستی دی، چې راغلي دي بس لږې ورځې شپې تېرې شوي دي، خو د بچي د لاس ټیک نه و یاره. ده واپس بیا بوتلی دی ډاکټرانو خو، بعد علاج روان و، د ده له لاس چې و نو دا ښه کېده نه، او ورو ورو د ده دغسې واقع ده. اخر کې ډاکټرانو درته وویل چې یاره دی داسې ولاړ دی او د ده را لاس چې و دا کینسر شوی و، بیا نه ټیک کېده، بغیر د کټ کولو نه هغې بل علاج نه و. دې تللي دي، مور یې ولاړه ده، د دې بچي او دا پلار یې ولاړ دی، غوږ یې ښه دی، ډاکټران پس کې لګیا دي چې دا لاس نه ټیک کېږي، لحاظه ده نه به دا لاس کټ کړو. ده دا ټکې واورېد چې زما د بچي نه به اوس لاس کټ کېږي. په دقې ټایم کې دا پلار چې و نو بس په دا مور یې چې و دا ډایرکټ راتاوه شو، د دې نه خو په هغه هسپتال کې ساه لاړ، بیا به کې 3-5 نه و. او سړی چې و نو په دغه ټایم کې دی چکري شو، دماغي مینټل شو. نو مور یې مړه شوه، او دا سړی چې و نو دی یې بوت دغه ته پاگلخانې ته، چې بس دی پاگلخانې ته رسوي، دی د عام انسانانو سره ژوند نشي کولی. ټوډي په هغې ځای ولاړلی، هغه کرښه پکې ده، بچي نه لاس کټ، پلار پاگلخانې ته لاړ، مینټل شو، مور یې لاړه مړه شوه. زه چې تاسو ته وایم د سکون سوال کوئ، د بچو سوال مه کوئ، د مال مه کوئ، د ټوډي د بنګلې مه کوئ. خدای نه چې غواړئ سکون غواړئ، خدای سکون راکړه چې ما ته کوم شي کې سکون وي، ما ته حق راکړه. دا نن چې کوم سړي کوم ظلم کړی دی او کومه واقعه راغلې ده که نه، د زما په ژوند کې زما څومره عمر دی، ما ډېر ظلمونه لیدلي دي، ما ډېر واقعګانې لیدلي دي، خو دومره لوی ظلم
په نن سبا دور کې چې ما کتلي دي چې خپله د 7 ورځو چې د هغې صرف 7 ورځې ژوند دی 7 ورځې د هغې عمر دی او د هغې 15 ورځې ویشتې ده دا خو انسانیت نه زه یم چې حیوانیت نه حیوان چې موږ ورته درنده ویو منظري ته ته دومره ماشوم کې د هغه ورته هم څه نه وایي یار سپي ته دومره ماشوم کې د هغه ورته هم څه نه وایي او ته انسان ته الله اشرف المخلوقات ویلي چې ته په ټولو کې غوره او تا دا کردار دی ډېر د افسوس واقعه ده دې خلکو ته به سړی څه ښوونه کړي ته ښوونه نه کېږي خو صرف اظهاري خیال و ډېر د افسوس واقعه ده د الله نه به دا دعا کوو چې خدای دې موږ په ټولو رحم وکړي خدای دې په موږ پردې واچوي خدای دې موږ ته د سکون او د حیا او د عزت ژوند را نصیب کړي